الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرہ شروع دا مقصد سورت بیان دا سلور مسلو سورت کے سلور مسئلے بیانی اولا مسئلہ اثبات توحید دویم مسئلہ اثبات رسالت دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ لکه څنګه چې په صورت کې دا سلور مسئلې بیانې دارنګ صورت سلوري سي ده اولیسا د اولنا در آیت نمبر 100 پورې او په دې کې دا اوله مسله اثبات توحید او په دې توحید باندې په اوله حصہ کې دلایل عقلیه هم بیانې او په دې باندې دلایل نقلیه من الملائکه هغه هم بیانې بیا دویمه حصہ د آیت نمبر 101 نا ولما جاءهم رسول من عند الله دې نه دویمه حصہ شروع کی او دا دویمه حصہ بوزي د آیت نمبر 176 پورې او په دې دویمه حصہ کې دویمه مسله صورت بیانې اثبات رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دواړه مسلې د عقیدې مسلې دي د توحید دا مسله دام دا عقیدې مسله دا پزړه کې خودل غواړي دا پزړه کې راوستل غواړي چې یو الله جل رواو کارساز دی او مخلوق هغه ټول محتاج دی ټول عجز دی کاغه اولیاء دي کاغه پیغمبران دي کاغه فرشتي دي کاغه جنات دي کاغه نور دي کاغه سپمای دا کستوري دا ټول الله ته محتاج دي او یو الله جل رواو کارساز دی دا د توحید د عقیده را پزړه کې خودل غواړي دا دویمه مسله چې اثبات رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دام دا کی دی مسله ده چې پیغمبر علیه السلام د الله رسول دی د الله استاد دی هغه دین مونږ ته پورا بیان کړی دی پاغي کې کمی او زیاتې نه کړي دام دا کی دی خبره ده نو په دویمه حصہ کې دا دویمه مسله دریمه حصہ د آیت نمبر 177 نا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دې نه درېمه حصہ او دا درېمه حصہ د آیت نمبر 254 پوری او په دې کې jihad فی سبیل الله
جهاد دې مخ کې مسلو د پاره به جهاد کول غواړي دا مخ کې چې کومې مسلې په عقیده کې رااله پړل کې رااله دله به جهاد کول غواړي الله به دې اشاعت کیږي او کله دې مسلو د پاره منګه تاسو جهاد نکو دې مسلو اشاعت ګورې نکېږي او جهاد دا د عربی لفظ دی په پښتو کې معنی غیرت جهاد نوم د غیرت ته بس چې مجاهدین نو هغه به غیرتی چې غیرتی نی ګورو بیا مجاهد نی جهاد وای ټول غیرت تا چې په دې مخ کو مسلو باندې به غیرت کې ته توحید په مسلې باندې به غیرت کې نه د رسالت په مسلې باندې به غیرت کې البته دې اشاعت کیږي او که په دې مسلو باندې غیرت نه کې نو ګور بیا دې اشاعت نه کیږي هندوانو کو راغی په خپل دین غیرت کوي سکان غیرت کوي یهودیان کوي عیسایان کوي ټول غیر مذهبه ای په خپل ادیانو باندې غیرت کوي نو داغه هغه ادیان سړي داغه کو سجړ نشته داغه سويخ نشته دلایل نشته حکم دی نه کم دی ته رسیدل او مسلمانانو چې کله نه په خپل دین باندې غیرت پرې خوده دي نو هغه دین چې داغه دلایل دي داغه سندونه دي هغه دین موږ نه پرستو باندې راغی غیرت دا نوم د جهاد دی جهاد وای غیرت تا نو په دې درېما ایسا کې درېو مسله بیانې جهاد فی سبیل الله سلورم ایسا بیا د آیت نمبر 255 یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم چې کوم نه کاری سے تلاوت کړي دي او دا سلورم ایسا در اخر د سورته بقره پورې او په دې کې هغه سلورم مسله صورت بیانې الانفاق چې مال بل کول غواړي انفاق به کول غواړي کوم خلکو چې د انفاق مادي د مال لګولو مادي د سخاوت مادي نو هغه خلک ډیر په مخ کې باندې لاړ شي او چې کوم خلکو کې د مال لګولو مادني انفاق نشي کوله شماني نو هغه خلک ډیر رستو پاتې شي جهاد چې ده دا بدني قرباني ده او انفاق چې ده دا مالی قرباني ده نو ټول صورت هغه چلولې شوی دی پر څلورو مسلو باندې بیا روم بنایسا چې سل آیاتونه وا هغه خلاص شوی دا پاګي توحید او اثبات توحید او پاګي باندې دلایل یقیم ذکر کړل چې تی پیدا کړي دویم سامشرانه پیدا کړی دي دریم زمګه فرش کړی دا سلورم اسمانه چت کړی دی فینزم دبرن الله باران راوري او پاغي باندې منګه او تاسو له خوراک پیدا کړي او په دې توحید باندې دلیل نقلی من الملائکه ذکر کو چوغراغه ملائکی شاغه لوی مخلوق ته ډیر اوچت مخلوق ته اغه د الله عبادت کړي دي اغه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اغه د یو الله عبادت او بندگی کړي دي دارنګ په دې لومبنای سکه رد په يهودو باندې مو چې سره د علم نه سره د فوینا جایزات علماوي مولیان وي هغه په توحید کې بیمانی وکړه توحید کې هغه نقصان وکړ نو اوله ایسا په دې څو مضامینو باندې مشتمل و بیا دوی میسا تاسو شروع کړه ولما جاءهم رسول من عند الله په اثبات رسالت د پیغمبر علی السلام او پر رسالت باندې نه شبهات چې دا د يهودو شبهات هم دي او دا د مشرکین شبهات هم دي تاسو جبريل لازم موږ زکه تانه منو دویم د سليمان عليه السلام صفائی بیانې موږ زکه تانه منو دریم سحر جائز دی او په دې باندې الله دو ملکین را لګلي بابل خار هاروت او ماروت
او ته جادو نه انکار کې مونږ زکه نه منو سلورم مونږ ته الفاظ منقوله نه منې کې د خو الفاظ نه منې کې پینځم په نسخ باندې چې خپل په خپل دین کې مصرف او پریشان نو کله یو خبره کې او کله بل خبره کې شپږم د الله نایبان دي د الله نازولی او د الله نایبان او نازولی نه مني وم ستا پر رسالت دی الله موږ سره خبريو کی او اتم په تحویل د قبله باندې او دوم او د اتم اعتراض تر منځه واقع ابراهيم عليه السلام و عزت الله ابراهيم رب بکلمات فاتمهن او اتم اعتراض بیا په تحویل د قبله باندې ځلن لنوام چې غزور مضمون استاد په ذهن کې نقشي او استاد په ذهن کې راشي او نه هم اعتراض په صفا او مروه باندې چې د صفا او مروه طواف کې او موږ د باباګانو د اولیاء د طوافونو منې کې داغي جواب ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه ډېر د الله د شعائرونو دي د الله د عزتمن ځایونو دي ته داغي طواف کوم الله راته ویلي دي تاسو د اولیاء او د باباګانو طوافونو کې تاسو چا ویلي دي بیا داود توحید آیت نمبر 163 کې وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تمخینه پترکای کې نه داود توحید دمخینه پترکای باندې پونوان دو الہکم الہ واحد خودمخینه ترکی دا بیا درې مېسا د آیت نمبر 177 نا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب درې مېسا دا او دا درې مېسا په jihad فی سبیل الله د jihad درې منازل دي خو په دې صورت کې د jihad لومبنه منزل دی بیا په صورت انفال توبه کې د jihad دویم منزل دی بیا په صورت فتح او جرات کې د jihad بیا دریم منزل دی د jihad درې منازل دي خو په دې صورت کې د آیت نمبر 177 نه در آیت نمبر 254 پورې د jihad غړوبنه منزل دی خودلومانی منزل د پاره درې امور هغه ضروری دي یو د مجاهد ټریننګ شاګرد په عربی کې تهذیب الاخلاق د مجاهد هغه ته ویل شي چې د مجاهد اخلاق هغه څنګه سميږي داغه عقیده او داغه عمل هغه څنګه سميږي نو داغه لپاره یو آیت قران ذکر کړي او په یو آیت کې داغه د عقیده اسلام کوي او داغه د عمل اسلام کوي دویم نمبر د لومبني منزل د پاره چې کوم دویم نمبر ضروری شی دی هغه د ملک اصلاح ده شاغه د پاره بای کې سیاست مدني وای سیاست اکثر تاسو د استاد نه په درسونو کې اوریدلې دي په بیانونو کې اوریدلې دي سیاست دا د عربی لفظ دی او دا د قران او د حدیث نه اوته لفظ دی دا به علما کوي دا به د انبیاء وارثان کوي یو د جمهوریت دا قران او سنت د خلاف شی دی متصادم شی دی او سیاست دا به علما تاسو مونږه ټول استاد جی اعظم رهبر دی اعظم مشر دی او مونږه تاسو داغه شاګردان یو داغه مریدان یو مونږه ورته ان شاء الله په سیاست کې مونږه سلاس کوو هغه سره مونږه لاس بټاو مونږه به سره امداد کوو وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نو سیاست د ملک د لومبني منزل لپاره دویم شی سیاست مدني د ملک اصلاح مجاهد ټریننګ شو داغه کی دا عمل سم شو خو ملک شر او فساد دی ملک جنگ دی جګړې دی شر دی فساد دی غلاګان دي ډاکی دي نو بیا مجاهد jihad ته نشیتلې نو سیاست د مدني ذکر کوي بل قوانین الاربعه فسلور قوانین باندې یو قصاص من الظالم چې ظالم نه بدل واغستې شي
په کوم ملک چې ظالم نه بدل اغستې شي په هغه ملک امني، پاگی کې نه ډاکای، نه پاگی کې غلای، نه پاگی کې غلطی، نه پاگی قتل و غارتی شینی. خو چې په کوم ملک کې قصاص د ظالم نه ني نو هغه ملک ټول تباہ او برباد شي. لومبنه قانون د ملک د اصلاح لپاره قصاص من الظالم. دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعي. مال چې ویشي نو د الله په ویش باندې به ویشي، د پښتنو په ویش یا د پنجابیانو په ویش باندې یا د سندیانو یا د بل په ویش به نه ویشي، یا چې زمونږ ملک زمونږ رسم او رواج او زمونږ جرګه نه نه، کوم ویش الله رب العزت موږ د قرآن کې خېل دی، په سورۃ بقره په دغه آیت کې خېل دی، سورۃ نساء کې خېل دی، باقي باندې مال ویشي. او دریم قانون د ملک د اصلاح لپاره حکم الصوم لارتباط النفس. مسله د روزي راړي ستپار د کلکوالي تاسو او زموږ د ځان د روزي ځان له حکم دی او د جهاد یو ځان له حکم دی. خدا روزه د جهاد په بیان کې ولې راړه؟ د دې لپاره راړه چې ته خپل ملک لوګي تندې سره عادتي نو سبا کې په میدان جنگ پتا باندې لوګ او تند راځین تو ورته بیا عادتي. کافران خو لوګي تندې سره عادت ني، هندوان، سکان، انګريزان، عیسایان چې څومره کفار دي نو هغه به لوګي سره عادتي نه به تندې سره عادتي او ته به لوګي او تندې سره عادتي نو په میدان جنگ پتا باندې لوګ او تند رااله نو ته به لوګي سره عادت به شکست نخري. او کافران مزاد نه دی اورل به گزارو کی دورې به گزارو کی نو په درې مرض به گزاره نه شي کولای کنه نو یې به شکست کوي. نو کوم صوم لارتباط النفس دریم د ملک د اصلاح لپاره دریم قانون. سلورم قانون د ملک د اصلاح لپاره نهی عن المحرمات. او محرماتو کې زیات حرام او زیات ګندا چې هغه باندې ملک تباہ کیږي ازجره رشوت سبل څه نه دی ګوره سود یا بل هغه قرآن نه ذکر کړي ګوره دی ځای کې په دې ځای کې د ملک د پاره هغه موزي او ضروري شي چې ملک تباہ کوي نو هغه رشوت دی. نو نه یعنی الارتشاء دا څلورم قانون. ملک ټیک شو نو چې کله د ملک اصلاح هغه وکړه نو بیا مسله د حج راړه تنویرا علی ما سبقا په مخ کې باندې تنویر کو روشنايي وکړه. څنګه تنویر څنګه روشنايي چې واجی صاحب اجونه خو ډیر وکړل پاګې کې مالو لګو پاګې کې بدن لګو زګه په حج کې دا دوه سيزونه ډیر زیات لګي مال او بدن. چې په بدن باندې روغ نو تبا سودیات لال شي مسجد حرام ته بلال شي اواج بو کې توافونه بو کې د صفا او مروه سغي بو کې او چې په بدن روغ نه نو ته بلال شي او چې پیسې درته مدي استطاع الی سبیلا چې سفر خرچه در سره ته باج لال شي کنه چې سفر خرچه نه ته بس حج لال شي. نو چونګې په حج کې دا دوه سيزونه ډیر لګي مال او بدن. نو اجي ته بجونه خو ډیر وکړل دا یو ځای دا دویم دا دریم دا څلورم پنځم لسم پکې مشته اجونه ډیر وکړل راځه یو بل عبادت خیم چې پاغي کې دا مال او بدن لګي او هغه څه دی الجihad فی سبیل الله راځه لګ jihad پکې مو کړه. نو مسله د حج دا تنویر کوي په jihad باندې. بیا د آیت نمبر 215 نه د ملک د اصلاح لپاره چاغي ته وای تدبیر منزل دا غدریم شه دی د لومبني منزل لپاره غدریم شه دی د کور اصلاح هغه د لپاره بای کوي تدبیر منزل داغه لپاره تلس قوانین هغه قران کریم خو تفصیلی ذکر کړل. پاتلس کاله کې د استاد خبره الګ ځوانيږي پاتلس کاله کې الګ ځوان شي مور او پلار ورته واده او د پیژنې غم کوي بالغ شي عقل پکې راشي. مطلب دا دی چې په کومه کورنۍ کې په کومه معاشره کې
دا تلس قوانین نو پاغی کې به عقلی او چې پاغی کې دا تلس قوانین یو نی دو نی درې نی څلور نی ټول نی نو پاغی کې ګوره عقل سمجھ بوج عقل مندی دا نشي راتلې چې کله دا تلس قوانین ذکر کړل نو بیا ترغیب ال جهاد ذکر کو په زجر د متکاسلینو باندې چې ګوره هغه کسانو په بنی اسرائیلو کې شاغې د مرګ نه یریدل چېرې کومه جهاد وکړو مړ بشو چېرې کومه د کافر مقابله لاړو موږ مړ شو وهم الوف هغه په زورګونو باندې قران کریم الوف سره وړل هغه ځای کې او د مرګ نه یریدل نو هغه ځای کې الله مړ کړل او بیا ژوند کړل نو ته جهاد له دې وجه نه چې چېرې زما مړ شم افغانستان ته زم نو مړ بشم کشمیر ته زم نو مړ بشم عراق ته زم نو مړ بشم ته دې وجه نه jihad لنه دي نو روزانه چې خلک ملي دا په jihad کې مليږي دا په اکسیډنټونو کې مليږي په هسپتالونو کې مليږي دا په jihad کې مليږي نو زجر د متکاسلینو ته په ترغیب ال jihad دی او زجر متکاسلینو ته دی بیا واقعا د طالوت او د جالوت کافر ذکر کړه او دام ترغیب ال jihad خو په دې کې داخل چې jihad خو کې خود jihad د پاره غوړي امیر ضروری دی بغیر د امیر نه غوړي jihad نه کیږي کته وایي چې زما jihad کوم په افغانستان کې به jihad کوم په عراق کې به کوم او امیر ته نی منتخب کړي امیر دې نی جوړه ته پته نشي مونږ دی نو واقعا طالوت علیہ السلام او جالوت کافر راړي د امیر د امارت د پاره او د امیر د امارت د پاره بیا درې شروط هغه ذکر کړي ان الله استفاو چاغه وټولو کې امیر وټولو کې مصطفی هغه وټولو کې چوڑی علم علمی طور عملی طور تقوا هر لیاز باندې هغه وټولو کې چوڑی دوی مزاد او بسدن په علم هغه وټولو کې عالم امیر ته دانه چې دا سینیئر دی وځي به مونږه امیر کو نه چې کوم عالمي او درې مول جسم چې هغه همتی جسم نه چې غټ جسم والا چې غټ نو هغه مونږه امیر کو او چې نری نو هغه مونږه نه امیر کو نو ول جسم معنی همتی چې هغه ټولو کې به همتی چې د ملګرو درسونو لا ملګرو غم هدايلا دا غي تکلیف لا دا غي مصیبت لا امیر صاحب ځان رسول شي دا دې شروط بیا په اخر کې علت مشروعیت د جهاد ته جهاد مسئله ذکر کړه داغه د پاره د مجاهد ټریننګ د ملک اصلاح د کور اصلاح غټول ذکر شو نو په اخر کې علت مشروعیت د جهاد چې دا جهاد الله ولې روا کړی دی ولې جائز کړی دی ځکه چې جهاد نو په دنیا کې باقی نه په دنیا کې به کفر او شرک سیوا شیو او چې کفر او شرک سیوا شیو نو د عالم به تباہ شیو خدا خو الله رب العزت د الله فضل دی د الله احسان دی او د مجاهدینو هغه اخلاص دی چې الله مجاهدینو وقتن په وقتن پیدا کوي کله د صحابو په شکل کې پیدا کی کله د سلطان صلاح الدین ایوبی په شکل کې پیدا کی کله طارق ابن زیاد په شکل کې پیدا کی کله شهاب الدین غوری په شکل کې پیدا کی کله د شیر شاه سوری په شکل کې پیدا کی دا مجاهدین الله وخت په وخت پیدا کوي کدا نه پیدا کړي نو په دنیا کې به شرک سیوا شوو او چې شرک سیوا شوو شرک الله ته ډیر مبعوث دی ډیر ناپسند دی دنیا به الله تبا کړی و خدا مجاهدین الله پیدا کوي او د دې په ذریعہ باندې هغه شرک الله ختمي علت د مشروعیت د جهاد درې مېزه هغه استادجی په تیرشوی درس کې هغه خلاصه کړی دا تر دې ځای پورې مونږه داغي خلاصه داغه نه ټولوي اوس د دې ځای نه یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم تر دې ځای نه څلورم ایسه او دا څلورم ایسه در اخر در سورۃ بقره پورې فانصرنا علی القوم الکافرین تر دې ځای پورې دا څلورم ایسه ده په دې څلورم ایسه کې اول ترغیب ال الانفاق هغه اصل مسله د باب ذکر کړي هغه اصل مسله د دې ذکر کړي چې ترغیب ال الانفاق ته
چې مال بلګوي چې په کوم جماعت او په کوم تنظیم کې مال لګولو مادي نو هغه جماعت او هغه تنظیم ډېر په مخ کې لاړ شي او چې په کوم جماعت او تنظیم کې د مال لګولو مادني نو هغه جماعت او تنظیم ډېر وروسته پاتې شي. مطلب دا دی چې تاسو به یو جماعتي تاسو به یو تنظیمي پاغي کې بس تاسو آمدنی پای کې بس تاسو خرچي هغه ټول ارسه په پاغي کې کیږي نو اله بس تاسو جماعت او تنظیم په مخ کې باندې دي او مثلا توحید هغه ورسره د پاره د رب تراړي مثلا توحید هغه ترغیب ال انفاق سره د پاره د رب تراړي مخکې چې څومره دوه مضامین ذکر شو نو هغه سره دعوت توحید ذکر شوی و په اثبات د توحید کې دعوت توحید و یا ایها الناس عبدوا ربکم و خلقوا د یو الله عبادت او بندگی وکړي او پاغي باندې فیض دلایل عقلیه بیا دویم مضمون او اثبات د رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو پاغي کې دعوت توحید و الہکم الہ واحد اجت رواو کارساز تاسو یکیو دے او پاغي باندې استدلال عقلیه نو په دې ځای کې څلورو مسله ترغیب ال الانفاق نو په دریم ځل باندې دعوت توحید راړه الله لا اله الا هو الحي القيوم څه مطلب چې اصل ګوره توحید دی دا دریو واړو مضامین سره مسله توحید ولې راړه چې اصل مسله ګوره هغه توحید دی نو الله لا اله الا هو دا دعوت توحید په دریم ځل باندې او دا د مخکې ترقی وکړه مخکې په الہکم الہ واحد باندې اتدلایل یو نو دې ده کې په الله لا اله الا هو الحي القيوم باندې یو دلایل یدي چې کله د انفاق مسله ذکر کی او دعوت توحید په یولس دلایل یو باندې ذکر کی نو بیا دوه لارې ذکر کړي یو لار د رشد او دویمه لار غی قد تبین الرشد من الغی قد تبین الرشد من الغی دا دوه لارې دي رشد کما یو لار ده چې الله لا اله الا هو الحي القيوم دا عقیده دی ومدله مسله دی ومدله او په دغه جماعت کې شامل شي بس دا رشد دی دا اصلاح والا خلق ته او غی کګلا رقم یو لار ده هغه د کفر او د شرک لار ده کګلا لار د کفر او د شرک دا د غی لار ده کګلا لار ده په دې باندې بیا ټول کې ذکر کوي دولاري چې ذکر کوي رشد او غی سبیل رشد او سبیل الغی نو بیا پاغه باندې ټول کې ذکر کوي په دې باندې زین لک خو لاو کوي سلورم ایصدا آیت نمبر 255 در اخره پوری فانصرنا علی القوم الکافرین په دې کې اول هغه مسله ذکر کوي چې کوم د دې اسی مضمون دی ترغیب ال نفاق بیا مسله توحید ذکر کوي چې اصل ګوره مسله توحید ده او پاغي باندې یولس دلایل عقلیه د مخینه ترقی کوي بیا دولار ذکر کوي سبیل الرشد او سبیل الغی بیا پاغي باندې ټلون کی ذکر کوي چې کوم خلک په سبیل الرشد باندې لاړل نو اصحاب الرشد شو او چې کوم خلک په سبیل الغی باندې لاړل نو سبیل الغی شو بیا دا غدوالو منازل او درجه خی چې د اصحاب الرشد دا غي منزل او درجه به کمای او د اصحاب الغی دا غي منزل او درجه به کمای الله ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات دا د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد منزل او درجه بیا علم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه تدیداینا مثالونه شروع کی دا اصحاب الرشد مثال او دا اصحاب الغی مثال خو په طریقه د لف نشر غیر مرتب
لف لف یلف معنا راغوندول او نشر معنا خورول او غیر مرتب بغیر د ترتیب نه دا د عربی یو قاعده ده او موږ د استاد نه په درسونو کې زده کړې زموږ خپل سدي او موږ د استاد نه زده کړې ده تعلم ترى الا الذي حاج ابراهيم في ربي د دې درې مثالونه ذکر کړي خو په طریقه د لب نشر غیر مرتب لب نشر غیر مرتب څه مطلب اصحاب الرشد هغه اول په قران کې ذکر کړی دي نو دا هغه لپاره مثالونه رسل ذکر کړي د حضرت عزیر علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام چې هغه مخکې نه په دلیل باندې وو خو چې کله ورته دلیل ذکر شو مشاهده ورته وشو نو نورم دا هغه دلیل قوي او مضبوط شو او اصحاب الغی رستو په قران کریم کې دي ځای کې نو دا غي د پر اول واقع نمرود کافر ذکر کوي د ټولي دنیا بادشاہو هغه مخکیم زدي نادیو خو چې کله ورته دلیل ذکر شو نو هغه نورو په زده وینات باندې راغی چې کله دا درې مثالونه ذکر کی په طریقه د لف نشر غیر مرتب نو د آیت نمبر 261 نا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثالونه ذکر کوي د فارغ انفاق مثالونه ذکر کوي د منفقین فی سبیل الله کم خلک د الله په لار کې مال لګي د قران د درسونو لپاره په قران والو باندې د قران کې چې کم اجزان دي غریبانان طالبان دي فغی لګي نو دا غي د مال مثالونه ذکر کوي دو مثالونه ذکر کوي او مثالونه ذکر کوي د منفقین فی غیر سبیل الله کم خلق چې په باطلو کې مال لګي په شرک لګي په کفر کې په بدعاتو کې په ډمانو په کنجرو باندې مال لګي نو دا غي مثالونه بیا تو ذکر کوي او نور ورسره ان شاء الله غ نور تفصیل غ نور خلاصہ هغه ورسره ان شاء الله بیا وو دا د دې آیاتونو خلاصہ تقریبا د آیت نمبر 266 پورې موږ خلاصو وی آیت نمبر 266 پورې کوم آیاتونه داغي خلاصہ هغه موږ وی او سای دا بیا په درس کې وی بیا وی او موږ د استاد نه ذکر دي ټول ملګرو چې دا ټول مرګري په کوم ځای کې درسونه کوي دین بیا په درس کې وی بیا چې اصل چې ګوره د قران په درسونو کې دا خلاصه د کول دي چې کله په دې خلاصه باندې پوه شوي بیا ټول قران بیا نهایت آسان دی او که په دې خلاصه باندې تاسو ځان پوه نه کو نو بیا تاسو قران په ترجمه باندې نشي پوه کېږئ نو د آیت نمبر 266 پوری د آیت نمبر 255 نه د آیت نمبر 266 پورې دا یو لس آیاتونه دې مقصد څه دی ترغیب الانفاق او بیا غو مسله اصل ذکر کوي دا غي د لپاره په انفاق کې او پاغي باندې یو لس دلایل کړیا بیا سبیل الرشد او سبیل الغی پاغي باندې تلون کی بیا د دوړو منزل بیا لم تر الا الذي حاج ابراهيم في ربه دي مثالونه په طریقه د لب نشر غیر مرتب لب نشر غیر مرتب څه مطلب اصحاب الرشد اولو دي لکه په قران کې نو دا غي د بار رشد مثالونه ذکر کړي عزیر علیہ السلام او ابراهيم علیہ السلام چې دلیل نه مخکې ماغي منقادو چې دلیل ورته ذکر شو نو هغه نور منقاد شو او اصحاب الغی په قران کې ځکه رستو زید پر مخکې مثال د نمرود کافر چې مخکې نه پس د وینادو چې دلیل ورته ذکر شو نورم پس د ویناد باندې راغی دا 66 آیتونو خلاصہ اوس ترجمه ته وکی دی یا ایو الذین آمنو و مومنانو چې دا مخکې تاسو درې مسلې ومنلې امنو کې اشاره ده هغه مخکې درې واړو مسلو ته د توحید مسلې ته د رسالت مسلې ته او د جهاد مسلې ته نو انفقو خرج کړئ مما دا مال رزقناکم چې درکړې مې تاسو ته دې دا کې لفظ رزق راړو رزق هغه ته وایي چې موږ تاسو کوم ډوډۍ خورو دې ته په عربی کې رزق وایي
خدا رزق لفظ راړو دا د فرض تعزیز د فرض تیزوالی ان که رزق نو هغه خرج کې روپے نه ذکر کړي سره سپینه نه ذکر کړي زګر سړی احتیاجی او د سړی محتاجی او ضرورت زیات څه ده رزق ته زیات ضرورت ده سړی چې مړیږي نو بیا سره ګوره ولا پیدا نه ورګي سره بیا سړی خولې شي سپین بیا خولې شي د سليمان عليه السلام د یوسف عليه السلام په زمانہ کې چې کوم هغه تاج کافر مړیږي ال اقلیم کې همدانی چې کوم واقعي ذکر کړی دا چې سليمان عليه السلام لا خپل وزیر لګلو او ورته وی موږ لا یو وګه غنم راکو موږ به یو وګه سپین درکو یوسف علی السلام انکار وکړ بیا خپل وزیر خوراک لګو ورته موږ لا یو وګه غنم راکو موږ به سر درکو هغه بیا سليمان حضرت یوسف علی السلام بیا انکار وکړ بیا خپل وزیر خوراک لګو تاج باچاغنی چې موږ لا یو وګه غنم راکو او منګه بدلا یو وګه هینه جواهرات درکو خواغب وی بیا یوسف علی السلام انکار کو نو دا هغه په قبر کې کتبلی کلی شی وا او پاغي باندې عبرانی کې د الفاظ لیکلی شو فانا اموت او زمړېګم خو علم په سرو په سپینو باندې منازي گئی سرو سپین موږ اوس خړې شو پاغي خېټه ډکولې شو نو زمړېګم خو په مال او دولت او په سرو سپینو باندې اون نازي گئی ګورې نو سرو سپین ورته خوراک نه دی د انسان زیات ضرورت اگر رزق ترې اگر ډوډۍ ترې نو قران کریم دې ده کې لفظ رزق راړو چې کوم شي د زیات ضرورت هغه د الله په لار کې خرج کې دو ډوډو د ستاسو ضرورت په دو ډوډو باندې ته مړېږي نو دا هغه نه یو د الله په لار کې ورکا دارنګي دو پیاله چایس کې سهار کې ته او هغه ته ستاسو ضرورت دی ستاسو بدن ضرورت دی نو دا هغه نه یو پیاله هغه ته الله په لار کې ورکا خپل گاونډي له ورکا د دې لفظ رزق دا فائدہ ده یا ایو الذین آمنو ومؤمنانو چې دا درې مسلې د صورت تاسو منلې نو ان بيګو خرج کړئ مما دا اعمال نرزقناکم چې درکړې مې تاسو ته من قبل په خواد دینا ایات یومن شراب شی اورز لا بیعن فیه چې نبی اغسل خرصول پدې کې و خلکا نن خرج کوي مال هغه چې کوم ستاسو ضرورت دی هغه نن خرج کوي په دنیا کې مال ان سبا یا ورځ راتون کې دا پاګه کې ګوره بیا لین دین نه کیږي پاګه کې ګوره سوداګری نه کیږي نن دا دنیا چې دا یو بازار لګیدل دی
زمر آیت لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا آیت نمبر زمر آیت نمبر 53 سورۃ زمر. نو بیا پورا جواب ملاو شو. نو بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیا خپل غلام درو ورته ودرېګا او تاسو کا چې اعظم آیت کوم دی په قران کریم کې. عبد الله ابن مسعود خپل شاګرد ورته ودرېګا ورته الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اعظم آیت په قران کې. دا لوی آیت په اعتبار د مضمون نشته په قران کې. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ درې एकदम او چې کړه الا فیکم عبد الله بن مسعود الا فیکم عبد الله بن مسعود خبردار پتا سو کہ عبد الله بن مسعود موجود دے خبردار پتا سو کہ عبد الله بن مسعود موجود دے. نو عبد الله بن مسعود بل طرف الله عزت کوي زه پدې کې موجود یم. عبد الله بن مسعود هغه سړی دی چې حدیثو کې راځي کو نه په مولیا علمن تکد نه دې مندرو دا بولو کې غونډه کې کدو خود علم نه ډکو غوري کو نه په مولیا علمن د کد مندرو خود علم نه ډکو. زمنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره فکر دا د چانه مروي شوی دا د چانه راغلی دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سند دی. لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی حماد ابن سلیمان. د حماد ابن سلیمان استاد دی داغو استاد دی سی استاد امیر شابی دی او کس نمیرانه شو. بیا داغو استاد دی القما او د القما استاد دی عبد الله ابن مسعود. دې د محدثینو په اصطلاح کې سلسله الذهب وایي. دې د سرو زرو کړای وایي چې عبد الله ابن مسعود سبق خېل او القما ته د ډېر لوی تابع تیر شوی دی. هغه بیا سبق کول ابراهیم النعی دغه ابراهیم النعی ته او بیا ابراهیم النعی هغه سبق خېل امام ابن سلیمان ته امام ابن سلیمان نه سبق ذکر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. زموږ څومره فقہ ته جوړه شوې ده د عبد الله ابن مسعود اجتهادات او داغه فتوی دي. دا ډېر لوی سره تیر شوی دی. نو دا هغه آیت ته دا رنګ بل یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی آیت الکرسی په باره کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي یو ځل د غنیمت کجوري راغلي وي نو هغه باندې پیغمبر علیه السلام زما ډیوټي ولا چې زما ډیوټي ولا او ما د پیغمبر علیه السلام یو غل برازي خو ځان میخ ساتل شپې وې زنا چې ما کجورو ته وې په دې کې یو غل راغې بوجه ډاکول ما د لاس نو نیسو وې جومې سو ما دا غډیر مينتونه وکړل چې پریمي دا بیا بند راځم ما پری خو دې دا وې چې سهار لاړم پیغمبر علیه السلام څخه نو پیغمبر علیه السلام ما دې زو قراغلی نو ایمور دې حضرت یو غل راغلی وو او کجوري پټول او ما د لاس نو نیسو خو مينتونه وکم ما پری خو دې پیغمبر علیہ السلام ورته دوکباز سبب بیا راځي ویښه غره بیا برازي دی بیا د زما د شپې ډیوټي دا وی بیا غل راغی وی بیا په کجوري پټولې امام بیا د لاس نو نیسو ای بیا مينتونه وکړل ما پری خو دې ای ځان بیا پیغمبر علیہ السلام څخه لاړم نو پیغمبر علیہ السلام راځي چې څوک راغلی نو ایمار دې داسې یو غل مکه غل راغلو ایماته وی چې بیا برازي ګوره دا تو کا بعد بیا برازي ای په درې مشوځ بیا زما ډیوټو لګیدا وی بیا غل راغی بیا بوجه ورسره کجوري ډاکولې بیا ما د لاس نو نیسو ایمار دې نن خو دې نه پریدم دا سات درین غل دیو درین غل شرط په غلا کې پریدم دې نن باندې د لاس نیولې پیغمبر علی السلام نه بوزم ایما ته وی ګورا تا د یو آیت خیم چې هغه آیت په یو ځای کې درې ځله وایي یا پنځه ځله وایي یا اووه ځله وایي چار څومره ځله خو تاج ځله خدي درې ځله یا پنځه ځله یا اووه ځله یا یولس ځله چې دا چوپ کې او درو شریف چې مخکې وایي نو ان شاء الله هغه ځای ته بیا نه شم راتلی خو ما پریدا عبد الله بن ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه پری خو دې نو سال چې بیا پیغمبر علیہ السلام څخه لاړ پیغمبر علیہ السلام دې سو راغلی نو ودا دې یو غل راغلی او مکه غل راغلی خو ما پری خو دې پیغمبر علیہ السلام ورته ولې دې پری خو دې ما ته وی یو آیت درته په قران کې خیم هغه چې چوپ کې په یو ځای کې نو ځای کې نشم راتلی پیغمبر علیہ السلام وی تا دې څه آیت خو
ایمان دې الله لا اله الا هو الحي القيوم دا اعتراض وکړو ایمان د پیغمبر علیه السلام دا ډیر بیمار دی دروغجن دی خدایت دې ته ډیر د کمال خېلې دی دا آیت دې ډیر اوچت خېلې دی دا شیطانو خدایت دې ډیر زیات اوچت خېلې واقعي چې کوم ځای کې دا آیت لسته شي نو هغه ته شیطان نشي راتلی او شیطان هغه ځای کې عمله وسوسه بیا نشي ګرځولې چې ونه ول سمونه تا د الله رب العزت یو ځای کې ودرول دا کې شیطان بیا کوم ځای نه راتلی شي الله لا اله الا هو الله یو دی څنګه الله یو دی یو غوته مې د استاد خبره زمیم پیغمبر علیہ السلام یو ابوبکر صدیق یو عمر فاروق یو ابراهیم علیہ السلام یو ټول یو یوي الله څنګه یو دی مخکې تفصیل لا اله الا هو نشي دجت سرکولو والا الا هو بيد الله نه یو الله دې ترو کار ساز الله داس یو دی چې بل څوک دې ترو کار ساز نشته نور ټول محتاج دي که پیغمبران دی هغه محتاج دي که اولیاء دی هغه محتاج دي که فرشتي دی هغه محتاج دي که جنات دی هغه محتاج دي نور وګړه محتاج نه دي راحتیدو کې محتاج دي غرزیدو کې محتاج دي سمه ته وګړه هغه محتاج نه ده پراحتیدو کې محتاج ده په غرزیدو کې محتاج ده اسمان محتاج دی زمکه محتاج ده دا ګیاګانی اونې په ټول محتاج دي الله داسې یو دی چې هغه محتاج نه دی او نو ټول محتاج دي الهغه ذات وای چې هغه ته جړاو پر یاد کیږي په مصیبتونو کې تذکرۃ النوادر د امام دینوری هغه کې هغه د الہ معنی کوي چې الہ هغه ذات وای چې هغه ته جړاو پر یاد کیږي په مصیبتونو کې دارنګ الہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د الہ معنی کوي الفتح الربانی دا دومره غونډه کې کتاب دومره جز دی ته جنگی مالا کې عام ملاویږي دومره کتاب په عربی کې او بهترین کتاب دی خپل کتاب داغه مجالس دی پای کې وعظونه دی پای کې پای کې هغه په صفحه نمبر 78 کې هغه د الہ معنی کوي چې لا چاته وایي کل ما تعتمد فهو الهک وكل شيء تخاف منه وترجو فهو الهک هر هغه شی چې ستاسو یقین او اعتماد راغی نو هغه ستاسو الہ شو کبه قبض راغی کبه زیارت غاڼي په ګټه په قضا کبه پیر کبه منجور کبه چا باندې یقین راغی اعتماد راغی مزا ورته الہ وي وكل شيء تخاف منه وترجو فهو الهک هر هغه شی چې تاسو نه يرزق دی توب وکړه او تاسو نه تمد دی توب وکړه مزا ورته الہ وي یو غویانه د اسباب د لاندې ده د مان نه یریږي د لړم نه یریږي د ټوپک نه یریږي دشمن نه ټیکتا خو بغیر د اسباب نه جیره کې چې بابا راضي او په ما باندې کټ ورټه کوي بابا راضي او مال ټکر را کوي او هر هغه شی چې تاسو نه تم وکړه یو د اسباب د لاندې تمره ته ملګری نه تمکه د رور نه تمکه زړه تم سیدا خو یو بغیر د اسباب تمره چې بابا مال بچی را کوي زور جړاو پر یاد کوم مال بچی راګي زما مشکلات ختمي زما تکلیفونه ختمي دغه تما دا ورته الهوي نو الله لا اله الا هو الله یو دې څنګه یو دې الله تر بل څوک ته ترواو کار ساز نشته نور ټول محتاج دی الله محتاج نه دی داوود توحید اوس پاغي باندې دلایل یې ذکر کړي یو الخیوم الله میشه ژوند دی الله باندې پناه وزوال ناراضي ذکر لا ترواو کار ساز دی چې الله میجه ژوند دی پناه وزوال په ناراضي د الله نه ابتدا شته او نه انتها والاول والاخر والظاهر والباطن سورۃ حدید کی دویم آیت کې بیا راځي الله وو او مخلوقات نو الله بئی او مخلوقات بنی الحي دافع د الله ابتدا اول اخر د هیڅ نشي د الله رب العزت او دا نور چې څومره مخلوقات دي کفرشتي نو دا غي ابتدا او اخر شته ک جنات نو دا غي ابتدا او اخر شته ک آدم علیه السلام نو دنه واته وزره کال مخ هغه پیدا شوی زر کال ژوند تیر کړي نو مړ شوی دی نوح علیه السلام څومره لوی سړیو هغه تقریبا 9.5 کال ژوند تیر کړي مړ شوی دی پنا زوال بنی راغلی
دارنګ ابراهیم علیه السلام تقریبا 140 سال عمر غالبا هغه په دنیا کې ژوند تیر کړی دی او مړ شوی دی. موسی علیہ السلام وګوره، عیسی علیہ السلام وګوره. عیسی علیہ السلام محتاج دي چې هغه کمره کې عیسایان راغلي دي يهوديان، او عیسی علیہ السلام وځي محتاج دي الله تعالی ته پورته کړ، الله دې اوچت کو دنیا ته راځي، بیا به سلطنت کوي، خلافت به کوي، او داغه نه بعد به بیا مليږي. پیغمبر علیہ السلام وګوره په باندې پناه زوال نه راغلي چې کله پیدا کېدو الله ته محتاج او چې کله مریضو نو څنګه والا الله للموت سکرات، الله للموت سکرات، الله للموت سکرات. خبردار د مرګ ډېر سختي دي، مرګ ډېر سختي دي. محتاج نو دا پیغمبران الله ته محتاج دي، پناه زوال پیراغله دي، اولیاء پیر بابا لوی ځوان کاکا ته ټول نه دي محتاج الله ته، ټول نه دي پرشي. او دوستاجي خبر دا خو ډېر ضرور خلکو دا اولیاء کفلاور کې سید علی جویری او هغه د کوم کار کړی دی دوانو په منځ کې تاسو غو نو هغه بچا شهید کړی دی، بلې شهید دی، بلې وجدي، بلې په چاړو په تور باندې وجنه غي لای. دارنګ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې په هغه زمانہ کې د شیعاګانو یو ډیر زور او یو ډیر لوی طاقت او غي سره به مقابله کړی او غي به شهید کړی. دا اولیاء نران خلق نه اکثر چا شهیدان کړی دي، اکثر چا وجلی دي. نو چې بلې وجنه او مرګ راځي نو هغه ترواو کار ساتي. الخیو همیشه ژوند دی، پناه زوال بن راځي. سورۃ فرقان وګورئ، سورۃ فرقان الته دې ښه تفصیل کړی دی. آیت نمبر 159 اتلسمه سپاره ده سورۃ فرقان، آیت نمبر 58 نمبر آیت ته وتوکل علی الحی الذی ځان اسپارا په ژوندۍ غزاد باندې لا يموت پناه زوال بن راضی. وتوکل علی الحی الذی ځان اسپارا په ژوندۍ غزاد باندې پناه زوال بن راضی. ځان چې سپاره توکل چې هغه ذاتو چې په باندې پناه زوال ناراضی. پیر بابا نه په پناه زوال راغلی دي، پولیس ځان په پناه زوال راغلی دي، په کاغذ په پناه زوال راغلی دي. ولی په غیبانې ځان پر ولی په غیبانې یقین کې مات کې. دارنګه سورۃ نحل وګورئ، سورۃ نحل، سورۃ نحل 14 سپارہ، سورۃ نحل آیت نمبر 20. سورۃ نحل 14 سپارہ. والذین یدعون من دون الله، اگر ځان چې را مدد کوي پیدا الله نه، لا یخلقون شیئا، نشي پیدا کولای دی شی، هم یخلقون او دې پیدا کړی شي وي. دا ته چې را مدد کوي خو شی نشي پیدا کولای، دی خو یو مچ نشي پیدا کولای. اگر ناقص الخلقت، هغه ناقص الخلقت نشي پیدا کولای، تام الخلقت به یې پیدا کی. اموات مړدي غیر احیا او ندي ژوند دي. وما يزورون او دینه پويږي ایانه او بسون چې کله به پورته کولې شي. اموات مړدي راته چې کوم را مده کې مړدي. پیر بابا لوی ځوان کاکا ته دا کوم شي وي دي، جمله شي دا غینه او طاقت دا اورېدو، طاقت د لیدو، طاقت د ویلو، طاقت د پویلو ټول د الله نشي. په مرګ سره خدای اسباب ختم شو کنه. کته وای چې نه دا طاقت پکې شنو بیا خدای ژوند دی، بیا په دغه قبر کې په دغه ډوغل کې داسې ځان غلې کړی دی. یا هوای چې په مرګ سره د اسباب ختم شو، اورېدل، لیدل، پویدل، نیول، تلل دا هر څه ختم شو په مرګ سره. او کته وای نه دي ختم شوي بیا خدای ژوند دی. په جمی کې د یخنۍ نه په هغه ډوغل کې مړ شو، او په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه مړ شو. نو بیا د په ډوغل کې سله پروت په مقبره کې یو کور تر راواله کنه. ته دی وجه نه فقها ذکر کوي، لکه ابن امام په فتح القدیر کې ذکر کوي او ټول ذکر کوي چې یوزع فی نوع من الحیات بقدر ما يتعلم و يتخصص. وی په مړی کې په قبر کې دومره طاقت کې خدای شي چې هغه صرف محسوس کول شي. ته جنت هغه نعمتونه محسوس کول شي،
او جهنم غضبونه محسوس کول شي نو ګره ژوند من نی په قبر کې او قران کریم وی اموات مړدي غیر واقعیات دې تاکید ژوند دي نه دي او دوی وی دا اولیاء دي او دا ژوند دي او دا راتیو دا پلان کې دا ډینګلې دي نو قران کریم هم دې کې وی الخیو الله میشه ژوند دې په هغه باندې پناوزوال ناراضي نو ځکه الله دې ترو کارساز دی دویم دلیل القیوم تدبیر کوونکی د مخلوقات دې د برن در کته پوری ته برن در کته پوری ټول تدبیر څوک کوي دا ټول الله کوي کاغه د بچو تدبیر دې کاغه د معاش تدبیر دې کاغه د رزق تدبیر دې کاغه د نوکرای تدبیر دې کاغه د هر څه تدبیر دې نو او داو کنه ابراهيم النخعي ما بیا وي نو دا ټول تدبیرونه برن درکته پر دا ټول الله کوي القیوم تدبیر کوونکی د مخلوقات دې د برن درکته پوری ته برن درکته پوری د بچو د ژوند د معاش دا ټول تدبیر الله کوي لکه سورۃ الف لام میم سجده وګورئ سورۃ الف لام میم سجده چې د برن درکته پوری دا ټول تدبیر الله کوي آیت نمبر 4-5 الله الذي الله غزاد ته چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکه او هغه چې په منځ کې دي په ستې یامن پښپګلم هو کې ثم استوى على العرش بیا لا وګوره پوره په خپل سلطنت باندې چاته عزت نشته چاته ضرورت استوا مانو موږ پورا او تفصیل ان شاء الله زای په زای هغه بیا راځي مالکم من دونه نشاء بار بيد الله نبي ولي سوق دوست ولا شفيع او نو سوق بزرگ خلاصون کې افلا تتذكرون اي ولي تاسو پن اخلي يدبر الامر تدبیر کوي نو ټول کارونو من السماء دبرنا الى الارض زمکتا تاسمان نا درزمکی پر دا ټول تدبیرونه دبر دا اډر دا حکم دا تدبیر دا ټول الله کوي یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو د برندر کته پوری اسمان نه درسمه کې دا ټول تدبیرونه الله کوي د بچو د پیدا کېدو د ژوند د معاش د بیماری د کېدو د صحت د بادشاہ د لری کولو د بادشاہ د راوستیدو د حاکم د راوستیدو د حاکم د لری کولو دا ټول تدبیرونه الله کوي چې د برندر کته پوری کم ذات تدبیر کوي نو هغه د ترواو کارسازو کنه پدې کې یو ولی څوک دا شته یو پیغمبر شته یو ولی شته جبرئیل څومره لوی طاقت ته دا عمره طاقت او قران وایي چې دا غډې لوی طاقت ته نو هغه کولې چې د برندر کته پورې تدبیرونه پیغمبر علی السلام څومره لوی انسان دی د برندر کته پورې هغه تدبیر کولې شي پیر بابا لوی ځوان کاکا څه په بیا پکې د کوم ځای نه رالل القیوم تدبیر کوونکې د برندر کته پورې ټول الله دی لا تاخذ دریم دلیل لا تاخذنتن ننسی اللہ لرا جوٹا ولا نوم او خوب او نخوب اللہ باندې جوٹا نرازی او اللہ باندې خوب نرازی زکا اللہ جترواو کارساز دے پا پیغمبرانو باندې ولی خوب نراتا پا اولیاء باندې ولی خوب نراتا نو چې پچا باندې خوب رازی نو اگر سنگا جترواو کارساز دے لکه حدیث بخاری شریف کی رازی پیغمبر علیہ السلام او صحابت لی یو غزالا چې واپس رازی نو مولا بانگ دے نو لگ مخ کی ٹیم دے بانگلو دانے دی ویلی شوی نو پیغمبر علیہ السلامی من یکلونا منگا با زمان حفاظت با سوکو کی اقلام مانے حفاظت کول چی زمان حفاظت با سوک منگا با سوک را پاتی سہر مزلا نو بلال یا بشوی انا یکلونا حضرت زبستاسو حفاظت کوم او تو شیطاسو بیغما نو بلال یا بشوی مان ورخاطه غاری تا دوخ کتوا وی هغه ته ما ډډ ګولا وی ما وی چې بس کدا نور راخی چې بس په اول پر رڼای باندې پوښم نو حدیث کې راځي اول من اکاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم اول راوی خیدون کې هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او څنګه را پوښو او بلال دې سوکل او بلال دې سوکل نو بلال یې بچو ته یو حضرت دې لک صبر وکړه هغه ذات چې کوم ذات په تا باندې خوب راوسته وو نو هغه ذات په ما باندې خوب راوسته کنه کوم ذات چې تو د کړه وی هغه زمو د کلم کنه
داغي نه بعد یا پیغمبر علیہ السلام او صحابه او دسو کو بیا قضا موږ کو نو ګور پیغمبر علیہ السلام او صحابه باندې خوب نه راغلي نو چې خوب پی راځي نو هغه څنګه سورۃ آیات الکرسی دا تاسو ذهن کولاوي او دا توحید تاسو د زړه کې دن نه کیدی توحید تاسو زړه ته دن نه کوي چې په کم چا باندې په کم ذات باندې خوب راځي جوټه پی راځي نو څنګه تر وکړ تاسو لا تاخذو ننسی الله لرا سنتون جوټه ولا نوم او نو خوب نو چې جوټه او خوب پین راځي نو هغه په څه تر وکړ تاسو په قران کریم کې دا درې الفاظ راځي یو سنا دویم نعاس او دریم نوم دا دوه دي ځای کې ذکر شوی دي او نعاس بیا سورۃ آل عمران او سورۃ انفال کې راځي د درې واړو کې لګ معمولی فرق دی سنا هغه خوب ته وایي چې په هغه کې سترګې ستا پټې شي او دماغ دی ویخي نته په عربی کې سنا وایي لکه یو ځړي ته خبرې کې هغه سترګې پټې شوي سله شوی دی او سترګې پټې شوي دي او دماغ یې ویږي ورته معصومي نو هغه دا راته وي دا دی ته ورته تاسو سترګې پټې وي نو هغه نه زما دماغ ویخو او چې دماغ وخی او سترګې پټې هغه ته په عربی کې سینه وایي او نو واسه هغه خوب د وایي چې په هغه کې سترګې کلاوي او دماغ پکې ودی شي ناغه د منګه په عربی کې په پښتو کې د منګه ګنګسو یو ځړې به تاسو ناس یې هغه هم ستړي شوی او ته ورته خبرې کې هغه بسترګې راځي کلاوي ته ورته خبرې کې تور دلته معصومي نو یو یک نو نه دا د دماغ ودل یو سترګې ویخې دي دې د عربی کې نواس وایي او نوم هغه خوب ته وایي چې پای کې سترګې او دماغ دواړه ود شي ناغه د عربی کې نوم وایي نو قران کریم دا صفت د انسان ذکر کړی دی په دې ځای کې دا د انسان صفات دی ګوره جوړرات لکه سنا ګنګس کېدل لکه نواس او نوم لکه ود کېدل دا صفات د انسانانو دي جوړه پی راځي خوب پی راځي نو هغه څنګه تر وکړ تاسو شیخ القرآن وایي ما په ضیاء النور کې لیکلي دي د موضوعي احادیثونو یو حدیث دام دی چې موسی علیه السلام الله رب العزت ته ودکیږي او کنه وی الله رب العزت ورته ته دوه بوتلې ونیسا چې دوه بوتلې هغه په لاس کې ونیسلې نو فرشته راولېګل چې د خوب ته مپریدا یو شپه هغه خوب نو په درې مشپه نو خوب په درې مشپه هغه بوتلې ودشه جوړه بیراله او بوتلې یو بل سره وځانګې دي او په هغه بوتلې ماتې شوې وی الله رب العزت ورته که زه ودشم نعوذ بالله من ذلک دا موضوعات دي ګوره ضیاء النور کې شیخ القرآن په موضوعي احادیثو کې ذکر کړی دي نو الله رب العزت کې زم ما باندې جوړ راغله لازمه د اسمان مدار یو بل سره وځانګيږي او ټول ته تباشي نو پیغمبران دا خبرې کوي دا ټول موضوعات یو زمون په ملک دا خواره شوی دي خو په ملک الله فرض الامام وقتن پیدا کوي او غي په موضوعات باندې او په کمزور احادیث باندې کتابونه لیکي لکه یو دا یو حدیث ذکر کوي چې هغه یو سړی وو الله رب العزت کسی دې موږ ته دا کسی یاد دې دي چې موسی عليه السلام الله ورته مال قرباني دې پتونه غوغرا کاو موسی عليه السلام نور کوله وغبل ولي ورکلاو الله ورته ته دوغور ما په دربار کې دومره لوی درجه ده دا ټولي کسی میسي دې حقیقت نشته ګوره دا ټول موضوعات دي او نه ځان ساتي دې کی سونه لا تاخذنا ولا نوم دریم دلیل ننسی الله لره جوړا ولا نوم نو خوب لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې بر دی او هغه چې کته دي دا څلورم دلیل بر او کته اختیارات د الله دي بر او کته بادشاہي د الله ده نو الله لا اله الا هو الحي القيوم هغه تر وکړ ساده کړه د پیر بابا یا د لوی ځوان یا د کاکا ته دا غي بر او کته اختیار شته د پیر بابا په ټولې دنیا اختیارو د لوی ځوان په ټولې دنیا اختیارو یا شته پاسمانو چې کله ژوندو دا غي اختیارو نور راخي جوړې چې کوزولې جو سمره کوزولې جو کوزولې جو ستوري خېجوله کوزولې شو اجه ترواو کار تاسو په ازادي دا غبر او کته اختیاراتي د پیر بابا د لوی ځوان د کاکا ته اې کوم ځای نه اختیاراتو سلورم پینځم منزل الذي سوګ دی هغه سره
یشفعو چې خلاصولو کې عند الله تعالی څوک دی هغه سره څوک دی هغه ذات چې خلاصولو کې عند الله تعالی شفاعت وای یو ځای کولو ته جوړ کولو ته چې یو سره ځان سره یو ځای کې جوړه کې او بیا ول نجات ورکي دې ته پاربای کې وای شفاعت شفاعت یشفعو معنا جوړ کول یو ځای کول نو څوک دی هغه سره چې الله سره جوړ شوی دی او خلکو له نجات ورکي څوک شته په پیغمبرانو کې څوک شته په اولیاءو کې څوک شته په باباګانو کې څوک شته چې الله سره یو ځای شوی جوړ شوی او خلکو له بیا نجات ورکي کوي ستا په نسبانه او مشرکا د ابراهيم عليه السلام نه لوي څوک شته ځکه دی الله سره جوړ شي خپل پلار د اخلاص کی کنه ته نوح عليه السلام د لوط عليه السلام څوک غټ شته ځکه دی الله سره جوړ شي خپل خزه او خپل بچی د اخلاص کی کنه ته پیغمبر علیہ السلام نه زوګلوي شته هغه دی الله سره جوړ شي او خپل تر ابو طالب ته اخلاص کی کنه نو هغه ذات څوک شته چې د الله په دربار کې اخلاصولو کی په الله باندې زور رسیږي نشته کنه نو الله لا اله الا هو بزوګه ترواو کا اساس نشته دا مطلب الا باذنه مگر په حکم د الله باندې په اجازه د الله باندې اذن شفاعت دې وره په دې کې راغی الله تعالی زو بزرگ اخلاصول نشي کوله او شفاعت نشته اذن بکیږي هغه بیا قیامت کې کیږي یا لو ما بین ایدیم پیجن الله غزه چې مخکې مخلوقات ندي او ما خلفو ما غزه رسول مخلوقات ندي مخکې او رسول مخلوقات عالم پوه سوکته الله رب العزت والله لا اله الا هو الله دې ترواو کار ساز دے ولا یحیطون بشیء او خاطر شي کوله دا بل وم دلیل یکلی ولا یحیطون بشیء او خاطر شي کوله دا مخلوقات جیرن شي کوله خاطر شي کوله دا مخلوقات بشیء په شی باندې من علمي د معلومات د الله نه د الله په معلومات باندې سو قبضه او خاطر شي کوله د الله معلومات ډیر زیات دي د الله علم ډیر زیات دی لکه په حدیث د بخاری شریف کې راځي چې عصفور را ل چنچړه حضرت علیہ السلام او موسی علیہ السلام په کشته کې پوریږي په سمندر باندې په دریاب باندې او کشته په کناره باندې عصفور راړه او کینا سي داغه د سمندر د دریاب نه په مخوکه کې اوپر واغستې دي او ویش کړي نو حضرت علیہ السلام موسی علیہ السلام دوی زما او ستا علم د ټولو مخلوقات علم دومره لکه د سمندر په مقابله کې چنچړي چې پر مخوکه کې اوپر واغستې دا الله علم او دا الله معلومات ډېر دي لکه سمندر دا غوږه یو مثال ذکر کو او زمونږ استاد ټول مخلوقات علم لکه دي چنچړي چې په مخلوقه کې اوپر راوځي دي دا الله علم او دا الله معلومات باندې هیڅ څوک خاطر نشي کولی نه پیغمبران نه اولیاء نه بل نبر الا بما شاء مگر هغه چې خوښ شي د الله چې خوښ شي د الله نو ویو کی چې خوښ شي د الله نو انباء الغیب کی چې خوښ شي الله نو الله اسباب پیدا کی الا بما شاء الا بما شاء مراد وحده یا اسباب دي یا انباء الغیب ده وسع کرسی السماوات اتم دلیل اکلی پراخ ده علم د الله اسمانونو زمکه تا کراسه یک رسو په مانو راجمه کېدو کراسه یک رسو په عربی کې هغه شی ته وای هغه علی ته وای چې پای کې شیر غونډيږي کرسه دا کرسه ولی وای زګه په دې کې وجود راغونډيږي سړی په کې راغون شو په کرسه کې کینی نو مطلب دا دی وسع رسیدلې دی وسع پراخ دی کرسیو سلطنت د الله مملکت د الله اسمانونو زمکه ده د الله سلطنت او حکومت او مملکت اسمانونو زمکه ته رسیدلې دی څه مطلب جن د ازمکه او اسمان د الله په حکومت کې د الله په سلطنت کې دنه دي ګوره صرف دانه دي د الله حکومت او سلطنت په اسمان او په ازمکه دي نه د ازمکه او اسمان او د عرش د عرش د الله په سلطنت کې او د الله په حکومت کې دا دنه پراته دي دا مطلب دی وسع کرسی السماوات رسیدلې وسع کرسی وسع علمه رسیدلې علم د الله رسیدلې سلطنت د الله اسمانونو زمکه ده اسمانونو زمکه ده الله سلطنت او د الله حکومت الله هغه رسیدلې اسمانونو زمکه ده
دا ټول د الله په سلطنت کې نه دي. لکه مثال دا دی لکه پیاله را نو په کور کې دن نه یو شي دا کور خو نه دی کنه. پیاله دا کرسی دا چانک ته میز دې کټ ته دا کور نه دی کنه. دا په کور کې دن نه یو شي دی دا کور نشي ویلې. دارنګ اسمانونو زمکه دا د الله په سلطنت کې دا الله په مملکت کې دن نه پراته دي. او بیا ابن کثیر په دې باندې یو ډیر بهترین حدیث په دې نقل کړی دی او ډیر زبردست په هغه باندې زین ډیر خو کولاویږي. د لومبني اسمان مخې ته د ازمکه داسې ده لکه یو لوی میدان د کرکټ یا د فوټبال یو لوی میدان. لومبني اسمان مخې ته د ازمکه داسې ده لکه یو میدان او پای کې وړغونته کې بلورای یا وړغونته کې ګوتا. بیا د دویم اسمان مخې ته د لومبني اسمان او ازمکه داسې ده لکه یو لوی میدان او پای کې یو لوی بلورای. بیا د څلورم اسمان مخې ته د دریم او څلورم دریم او دویم او لومبني او ازمکه داسې ده. بیا داسې ورپسې ورځه عرش ته مخامخ دا واسمانونو ازمکه څنګه دي لکه یو لوی میدان او پاغي کې وړغونته کې ګوتا. حساب وکړئ نو عرش ته مخامخ عرش ته مقابل کې دا واسمانونه او ازمکه داسې لکه وړغونته کې بلورای. رسیدل د علم د الله سلطنت د الله اسمانونو ازمکه ته هغه زادت د ترواو کارساز دی چې د حکومت سے انتها نشته داغه سلطنت سے انتها نشته هغه د ترواو کارساز دی. پیر بابا رحمت الله علیه خو یوازې د بنیر کې پات پاتې شوی دی نور خو داغه څه نشته سفیران او مریدان خو نشته. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بغداد کې پاتې شوی دی. بغداد نه هغه بیا داغه حکومت سلطنت نشته. د لاهور بابا خو په لاهور کې پاتې شوی دی خو داغه حکومت سلطنت د مریدان څه نشته. دا مطلب دی ولا یهود نم دلیل نسل کې الله تعالی حفاظت دې اسمانونو زمکو چې کله د اسمانونو زمکه پیدا شوې دي نو الله نسل کېږي. الله په حفاظت د اسمانونو زمکو نه نسل شوی چې کله نه پیدا شوې دي ضرورت پورې نه نسل شوی. او توای پیر بابا یو نیسو او لوی ځوان یو نیسو او کاکا صاحب یو نیسو او هغه تروانو کارسازان دي چې کله نه پیدا کړی دی هغه وخت خو نه نسل شوی. او توای اوس تړل شو دا پیر بابا دې تروا دی او دا کاکا سے بچ تروا دی دا پلان کې دې تروا دی ډنګلیا دې تروا دی. دا نهم دلیل لسم دلیل هو الغلیو دا لو چته مرتبه والده او یو لسم دلیل العظیم عظیم الشان دی. یو لس دلایل دا یو لس دلایل په سبانه ذکر کړل چې یو الله دې تروا او کارساز دی پرد یو لسمه باندې چې شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم باندې ته یو لسمه ورکه هغه ذمہوار دی هغه د ترواو کارساز دی ولې دا یو لسمه ورکه ولې هغه ذمہوار غني. دارنګ یو لس دلایل بیا سورته ملک کې ذکر کړي تبارک الذی بیده الملک 29 سپاره لومبنه سورته پاغي کې یو لس دلایل ذکر کړي په تبارک باندې یو الله خیر او برکت چي بس خیر او برکت شي چولې. او یو لس دلایل په آیات الکرسی کې یولس دلائل یکی اللہ ذکر کرل رد یولس می باندی فاللہ لا الہ الا ہو باندی یولس دلائل یکی اللہ رب العزت ذکر کرل. لا اکراہ فی الدین پدے باندې تفصیل هغه ان شاء الله راتلون کی درس کې وکړو. ننی درس کې مونږه اول ترغیب ال الانفاق ذکر کو مقصد د دې چیز ذکر کو ترغیب ال الانفاق نن مال خرج کا نن انفاقو کا ان سبا قیامت راتلون کې دغه کې بیا ته سوداګری او لین دین نشي کولای. بیا آیت الکرسی مونږه شروع کړه اول دعوت توحید چې انفاق په دې مسلې د پاره کې ګوري jihad په دې مسلې د پاره کې او بیا پاغي باندې یولس دلایل اکلیا پاغي باندې ذکر کړل. یو الله د ترواو کارساز دی ځکه الله میشه ژوند دی. یو الله د ترواو کارساز دی ځکه قیوم دی. یو الله د ترواو کارساز دی په الله باندې خوب او جټن راضي. یو الله د ترواو کارساز دی بر او کده بچای دا الله دا. یو الله د ترواو کارساز دی ځکه الله باندې زور نه رسی الله باندې چا طاقت نه رسی. یو الله د ترواو کارساز دی د مخلوقات نه مخکې الله ته معلوماتو او د مخلوقات نه وروسته الله ته معلومات دي. یو الله د ترواو کارساز دی ځکه د الله په معلومات باندې مخلوقات ختم شي کولې
الله ډېر لوی معلومات دي، ډېر لوی علم دی. بل دلیل اگلی اتم یو الله ته درواو کارساز زکه د الله حکومت او سلطنت اسمانونو زموږ ته رسیدلې. الله د حکومت څخه انتها نشته، علم او د الله حکومت. یو الله ته درواو کارساز زکه الله ستړي کیږي نه، پس مانونو د زموږ په حفاظت الله نه ستړي کیږي، او استاد کوم اولیاء دي مددګار او ستړي کیږي. لسم دلیل اگلی یو الله ته درواو کارساز زکه الله اوچته مرتبه والے، الله غونډه کې مرتبه او شان د چانشته. یو لسم یو الله ته تروار کا اساس کا عظیم الشان دی، الله شان ډیر اوچت دی. یو ل دلایل کلیا الله لا اله الا هو الحي القيوم. ان شاء الله راتل کی درس کې لا اکراه فی الدین کتبین من الغی هغه تفصیل او دعای او ذات ان شاء الله راتل کی درس کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کوي چې الله په قران مضبوط کی، الله په قران کریم کلک کی، ودرسونو کې الله خیر او برکت واچي، په بیانونو کې الله خیر او برکت واچي. الله دې موږ تاسو قران کریم نه نجدا کوي، الله دې موږ تاسو قران کریم نه نجدا کوي. دلته څومره ملګری راغلي دي، ټول نه موږ نه ټول د قران سره ډیر خدمت واخلي. موږ هم ډیر کمزوري، تاسو هم ډیر کمزوري ګناهګار یې، موږ ټول نه الله په قران سره ډیر خدمت واخلي. د ناس ملګرو چې کوم سوالونه دي هغه ټول سوالونه د ټول دی الله پاک پوره کوي. چې کوم سوالونه دي ضرورتونه دي ضرورتونه ټول ولا پوره کوي الله پاک. او څومره تکلیفونه دي، مصیبتونه دي، بیمارای دي، مرزونه دي، دشمنای دي، طرفګنۍ دا ټول زمونږ لري الله پاک. دشمنای طرفګنۍ دا ټول زمونږ الله پاک لري. زمونږ قرآن والو یو بل سمینه او محبت پیدا کړي الله پاک. زمونږ قرآن والو یو بل سمینه او محبت پیدا کړي. زمونږ د یو بل نبوز او عناد او حسد لري الله پاک. زمونږ د ورونو یو بل تبوز او عناد حسد لري. زمونږ دا مرکز همیشه آباد او قائم او آباد لري الله. د قرآن په درسونو باندې قائم او آباد لري الله پاک. زمونږ دا مرکز دا ټول مرکز دی، استاد دې باندې دې منګه تاسو دې معاونین یو مددګاران یو الله پاک. مرکز په قرآن سنت باندې آباد لري الله پاک. استاد دې دعا کوي چې الله په خیر خیر سره واپس راولي، دا عبادتونو الله قبول کړي، او زمونږ استاد په حق کې څومره دعاګانې کړي الله ټول قبول کړي، او په خیر خیریت سره خپل ملک راولي. دې ملک د لپاره سوال کوي ډېر فرض موږ نه بعد د شپې چر را پاسې دي خپل ملک د لپاره سوال کوي چې مسلمانانو وردا اخیری ملک ته مسلمانانو چې څومره ملکونه دي ټول تباہ او برباد شو. کافرانو ته اسرائیل ته بس دا یو ملک پاکستان دی، الله دې حفاظت وکړي بس. یا الله پاک دې پاکستان حفاظت وکړي. موږ دې قابل نه یو، موږ دې ملک خداداد پاکستان بالکل قابل او لایق نه یو. موږ هیڅ چاته دې ملک خاورا قرض هیڅ موږ ادا نه کړل نه ادا کړل. یا الله پاک دې ملک حفاظت وکړي، مسلمان ټول ملکونو حفاظت وکړي. یوازې دا پاکستان نه ټول ملکونو ټول خراب شو. کافرانو اسرائیلو امریکایانو ټول خراب کړل، دي تاړه کړل. صرف دا یو ملک د مسلمانانو ان شاء الله نه به غزوه هند کیږي، او دا به ان شاء الله په دې طریقه باندې ټول مسلمانان بیا مسلمانانو له خدای ورکړي. الله دې ملک حفاظت وکړي، الله دې ملک حفاظت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.